الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر معزز علماء کرام، طلباء عظام او زمونگا خوگو راتلونکو ملمنو، ستاسو دارا تگ داد اللہ رب العزت تخیر پتلکی اغوا چولی کی او زمونگا استاسو دا اجتماع چه دلتا دا نو تاسو تا معلوم دا مخی مولانا صاحب دای وضاحت اغاو کو تقریبی رونمائی کتاب دا دائی پا مناسبت سرا دا مناقض چوی دا کتاب دا چلی کلی شوی دی دا انسان چی پا دی دنیا کی زندگی اغتی رئی، دا انسان دا زندگی سرا دو قسم حالات اغتڑلی شوی دی. یو قسم حالات اغا دا خوشحالے دی چی پائی کی مونگا و تاوستا دا پیغمبر سنت او دا قرآن حکم اغا موجود دی. دارنگی دویم قسم حالات اغا دا انسان سرا دا غم حالات تی، دا صدمے حالات تی، پائی کی مونگا و تاوس سرا دا نبی علیہ السلام سنت اغا متعلق تی. او دارنگی دا قرآن زندگیم زمونگا استاسو محیطا اغا پرترا دای احکامات زمونگا استاسو محیطا اغا پراتری. لیکن نن کا مونگا سوچ او فکر پر معاشرہ کیو کو انسان چی کما معاشرہ کی زندگی اغا تیری اغا دا خوشحالے او دا غم پر موقع باندے فافراد او تفرید کے اغا مفتلا دی. دا پیغمبر طریقہ اغا پریخو دیرا، دارنگی دا صحابہ طریقے اغا پریخو دیری، دا سلف و صالحینو طریقے اغا پریخو دیری. او زمونگا دا استاز محترم پزلکی دا درد اگر او چچو چی زمونگ دا انسانان کم اڑختا اگر روان دی، کم دا یہودو دا طریقے چی پغم کی اگا پورتا کلی دی چی دا ای رہنمائی اگا پا ہی طریقے سرا اگوشی، دا قرآن و دا سنت مطابق دا ای رہنمائیوشی. زمونگ دا اکابرین دا دیوبن علماء دا غی دا نظری مطابق دا دی رہنمائی اگوشی. نو استاد محترم پا آغا مناسبت سرا یو کتاب اگے اولی کلو التعدیہ فی التعزیہ چی دائی کی دا مسئلہ اگا بیان شوی دا چی مونگا و تاسو دیو مسلمان سر پا غم کی اگا شرکی گو چی آگا غم کی زمونگا شرکی دو اگا خود تعزیت پا نیت پاندیوی او دارنگی دا دینی حکم ہم دی، دا انسان تا حسن احلاق حکم ہم دی. لیکن نن دیر انسانان پائی کی فافراد او تفرید کی اگا مبتلا شوی دی. نن زمونگا دا شرکی دو دا تعزیت پا موقع باندی، دا صدمے پا موقع باندی دا مسلمانانو سرا اگا کوی آگا مسلمانان پا اخپل غم باندی اگا پویا نشی، اگی تا دا تعزیت اگا موقع اگا ملاو نشی. آگا خلق دا خوراکونو پا تیاری کی اگا لگیاوی چیارا دے خلقو تا با تیاری اگا کول پکار دا اگا دا حیث باندی اگا پویا نشی، دا اگا غم بیا دا دریو رزو نرستو اگا شوروشی. دا ای دا رہنمائی دا پارا زمونگا استاد محترم لاول پا دی کتاب کی دا قرآن احکامات اغیرہ جمع کری دی، دا نبی علیہ السلام پتا بدارے باندی چے مسلمانانو تاسو تا دا اللہ دا طرف ندا حکم راغلی دی چستاسو 24 گھنٹی زندگی اگر دا پیغمبر پا طریقہ باندی نو بیا اولی تاسو دا قرآن نا اگرو گردانی کوئے اے عوام و حواسو تاسو اولی بیا دا حکم پا دا وقت کی اگر نمانے بیا پا دا وقت کی اگر تاسو دا پیغمبر سنتو تا اگر تیار نہیں. او زمونگا شیخ سمیع الحق سے پشاوری اگر پا اخبر بیان کی اگر فرمائی وہ اے مسلمانانو نن ہو تاسو دا دعوی کوئے چی مونگ دا پیغمبر رو پاگا ناموس
رسالت باندې مرګ ته هغه تیار یو ولیکن کدا مطالبه زمونږ نه هغه وشي چې مسلمانانو راځئ د خپل زندگی د پیغمبر په سنتو باندې هغه تیره کې نو ول مونږ عام خلک تیار یو نو ول مونږ حواس خلک هغه تیار یو مرګ ته مونږ د ناموس رسالت باندې هغه تیار ولیکن د پیغمبر سنت ته هغه تیار نه یو نو عزتمندو په دغه مقصد باندې دا کتاب هغه لیکل شوی دی پای کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه هغه را جمع شوی دی هم په دې باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي اے مسلمانانو چې زه تاسو ته څه حکم کوم هغه کار هغه کوئ چې د څه نه مو منع کوم د هغې نه منع شئ زما تابعداري وکړئ د دواړو جهانو کامیابي هغه ستاسو مخې ته پرته ده که تاسو ډېرې منډې وهئ دغه د یهودو د نسوارو په طریقو باندې روان یې دغه د هندوانو په طریقو باندې او رسمونو رواجونو باندې روان یې هم به مو مال ضایع کیږي هم به مو وخت ضایع کیږي هم به مو استعداد ضایع کیږي او کله چې آخرت ته پیش وي نو بیا به سرکوزې هغه ولاړ یې په دغه مقصد باندې زمونږ استاد محترم دا کتاب لیکلی دی او بیا په دې کې دا کابر دیوبند په دې جزئی مسله باندې هغه ته به ګرځېدي کتابونه به یې کته ماشاءالله پای کې فتاوا رشیدیه داینه حواله شتا پای کې د فتاوا محمودیه نه حواله اغشتا پای کې راه سنت نه داینه پکې حواله اغشتري د هر کتاب نه هغه په دې باندې حواله را جمع کړی دي چې د مرګ په کور کې هغه خوراک کول د مړي په کور کې دا هغه خلکو باندې بوج هغه م جوړیږي راځه د پیغمبر په سنتو باندې عمل وکړه او صحابه او بیا دام وای چې مونږ به د مړي په کور کې را جمع کېدو او داینه خوراک کول هغه مداسې بد ګڼلو لکه څرنګه چې په مړي باندې هغه ښځې را جمع شوي او پساندو کې د هغه صفات هغه بیانېږي داسې به یې مونږ بد هغه ګڼل دا کتاب بهترین کتاب بیا په دې کتاب باندې تکاریز هغه وګوره په دې کتاب باندې دا کوړه هټک د علماو هغه تکاریز هغه پې موجود دي پای کې د عبدالقیوم حقانی مد ظله العالی دا هغه تقریر هغه موجود دی په دې کتاب باندې بیا وګوره په دې کتاب کې د سید الرحمن مد ظله العالیه دا هغه چې جامع اکوړه هټک پای کې مدرس دی دا هغه تقریز هغه پې موجود دی په دې کې محمد زیب هغه وګوره مولانا محمد زیب صاحب هغه وګوره د شیرګل دا هغه تقریز هغه پې موجود دی او هغه هم په تقریز کې دا وایي چې نن سبا عوام او حواس هغه د دې خبرې شکار شوي دي چې پای کې بالکل د سنت هغه تمیز هغه پکې نشته عزتمندو دا کتاب دا د کتو کتاب دی دې سره به زمونږ استاد زندگی هغه بدلیږي په دې کې به مونږ د غم هغه طریقه زده کو چې په غم باندې به مونږ هغه کومه طریقه هغه اپناوو او زمونږ غم به د څه سره هغه سپکېږي او ختمیږي نو عزتمندو په دې کتاب باندې بیا ډاکټر مولانا عطاالرحمن صاحب داغه تقریز هغه هم پې وګوره چې هغه د جماعت اسلامي نائب امیر دی هغه هم پې د تسلی لپاره د محبت لپاره کلمات هغه لیکلي دي خو نن ګورې زمونږ دا علما دغو مونږ ته هغه دا خپله کلیجه هغه رابار کي او مونږ ته مخې ته کېږدي خو نن ګورې هغې ته مونږ تیار نه یو انشاءالله دا واده به کوو نوجوانان دا دلته چې کم خلک هغه را جمع دي او تعلیم یافته دي څه ناسه تعلیم هغې کړی دي ابه دا واده کوو دا کتاب به اخلو او په دې کې به انشاءالله مطالعه هغه هم کوو او د مطالعې طریقه هغه دا ده چې ته خو په عمق طریقې سره مطالعه کې چې ستا توجه ګورې په بل طرف باندې هغه نیښه نه چو سره هم لګیا یو اکثر په موبایل کې هم لګیا یو مطالعه نه ده داسې کتاب هغه لوستل دي مطالعه دا ده چې ستا توجه پوره په کتاب باندې د هغې نه به بیا مقصد هغه حاصلولی شي انشاءالله دا کتاب زمونږ د عام د زندګۍ یو بهترین هغه لار ده او دارنګې قرآن کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے د ایمان خاوندانو په ایمان کې پوره وردن نشئ هسې نه وی چې زه خو مسلمان یم خو طریقه او لاس او خپې د شریعت نه خلاف هغه چلیږي او نن زمونږ غم او خوشحالۍ 24 غنټې زندگی د پیغمبر د سنتو نه خلاف هغه چلیږي دا یې نه مونږ خبر هم نه یو او ځان هم پې نه پویه کوو او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ترکت فیکم امرین
ترکت فیکم امرین ما پتاسو کې دو طریقې هغه داسې پرېښو دی لن تضلوا ما تمسکتم بهما هیڅ چارې به تاسو هغه ګمراه نشئ چې کله په دې باندې تاسو منګولې لګولي یو د الله کتاب او بل د پیغمبر سنت او هغه آیاتونه هغه هم په دې کتاب کې راجمع هغه حدیث هم په دې کتاب کې هغه راجمع اقوال صحابه هم په دې کتاب کې هغه راجمع د اکابرین دیوبند هغه فتاوی هغه هم په دې کې راجمع چې ډېر خلک هغه आवाज لګي خو لیکن بیا په داسې مسلو کې هغه دې مسلې نه هغه مخ هغه اړی نو په کار دار چې دا مونږ په خپلې زندګۍ کې هغه راولو انشاءالله دې سره به زمونږ زندګي هغه به هم کامیاب وي زمونږ استعداد به هم په دین باندې لګي زمونږ مالونه به هم په دین باندې هغه لګي الله رب العزت ته پر یو څو خبرو اول ماته یا تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین